بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د لر او بر د یو بل اپیسوډ سره زه محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم. د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان حوالې سره که موږ وګورو نو د کله نه چې وار اگینسټ ټیرریزم یا میلیټنسي یا د دهشتګردۍ خلاف جنگ چې کوم شروع شوی دی نو په هغې کې دوه ټرمز چې کوم دي یا دوه لفظونه یا دوه څیزونه چې کوم دي نو د هغې سره زموږ خلک ډېر زیات اشنا دی. یو میسنګ پرسنز دی او بل طرف ته بتا چې کوم دی نو د هغې دغه دوه ټکي چې دي نو د دې سره زموږ خلک ډېر اشنا شوی دی یا زموږ د خلکو د غوږونو باندې دغه دوه ټکي ډېر زیات راځي یا اورېدلی کېږي. میسنګ پرسنز هغه خلک دي کوم چې بېدرکه شوي دي یا بېدرکه دي. دغه خلک چې کوم دی نو دا هغه خلک دي چې یا هغه سیکیورټي ادارو اوچت کړي دي او یا هغه خلک دي چې هغه د خپلو کورونو نه بېدرکه دي. یعنی اوس هغه خلک دي چې هغه پته یې نه لګي چې هغه خلک د چا په ولقه کې دي یا د چا سره دي. تر اوسه پورې پکې داسې خلک هم شته دي چې د هغې اړو دا پته هم نه لګي چې مړ ژوندي غیب دي هغوی. نو مونږ دا هغه خبره نه کوو چې ګنې هغه خلک د چا سره دي یا کم ځای دي یا کم ځای نه دي، هغه میسنګ پرسنز نه، بلکې نن مونږ تاسو ته یو بل اړخ ښایو د دغه میسنګ پرسنز کوم چې نن په پیښور های کورټ کې د دغه کیس په حواله باندې یو د پیښور های کورټ چیف جسټس چې کوم دی د هغه باندې مشتمل سنګل بنچ چې دی په دې کې یو تحریري حکمنامه جاري کړې ده. په دغه کیس کې تحریري حکمنامه کې ویلې شوي دا دي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس اشتیاق ابراهیم په دغه تحریري حکمنامه کې ویلي دي چې دا کیس چې کوم دی نو دا د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو کس دی چې سید نومیږي، د هغه د ګلبرګ پیښور نه هغه لاپته شوی دی، د صوابۍ رهایشي دی. په دغه حکمنامه کې د عدالت کوم چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دغه حکمنامه جاری کړې ده په دغه کې ویل کېږي چې عدالت خپل ابزرویشنز ورکړي دي چې پولیس د دغه کس نه دا کوم چې میسنګ دی کوم چې نیولی شوی دی پولیسو نیولی دی اوس د دغه کس نه 80 لکه روپۍ چې کوم دی نو د ده نه ډیمانډ کېږي چې دغه موږ له تاسو 80 لکه روپۍ راکړئ نو دغه کس په درته موږ راپرېږدو. نو په دغه حکمنامه کې دا ویلې شوي ده چې په خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د لاپته افرادو یا د بېدرکه کسانو په کیسونو کې اضافه روانه ده. په دغه حکمنامه کې جسټس اشتیاق ابراهیم ویلي دي چې د لاپته د افرادو رشته دار یا کورنۍ چې کومه ده کورنیانې چې دي نو د هغوی د پولیسو د سی ټي ډي حکامو سی ټي ډي چې کوم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی د پولیسو کې دننه د هغوی په دې عمل کې د ملوث کېدو شکایات چې کوم دي نو هغه هم ډیریږي یا په هغې کې هم اضافه روانه ده. بل طرف ته د پولیسو او سی ټي ډي باندې دا الزامونه هم دي چې هغوی د لاپته افرادو د رهایۍ په بدله کې یعنی هغه کسان چې هغه اول دي ونیسي هغه گرفتار کی هغه بېدرکه کی هغه اوچت کی او بیا د هغې د رهایۍ په بدله کې د هغې د کورنیو نه پیسې غواړي او په لکونو روپۍ. یعنی د دغه یو کیس چې راغی کوم چې ما تاسو ته ووایي چې سید یو کس دی هغه سید نومیږي هغه د ګلبرګ نه لاپته شوی و د صوابۍ اوسېدونکی دی د هغه په کیس کې 80 لکه روپۍ د هغه د خاندان نه پولیسو ډیمانډ کړی دی. نو وایي چې بیا د هغې د خاندانونو نه پیسې غوښتلی کېږي. نو چیف جسټس پیښور های کورټ په دغه یو کیس کې دغه تحریري حکم جاری کړی دی چې دا مسله چې ده نو دا ډیره سنګینه معامله ده یا سنګینه مسله ده. جسټس اشتیاق ابراهیم ویلي دي چې د پولیسو خلاف په دې واقعاتو کې شکایاتو کې یا په واقعاتو کې مسلسل اضافه روانه ده. نو په دې وجه باندې مونږ د عدالت سره بل آپشن نشته دی او لہذا مونږ د صوبې وزیر اعلی یا د صوبې چیف ایگزیکټیو چې دی نو هغه مونږ راغواړو ځکه چې د عدالت سره بله لاره نشته دی. عدالت د صوبې منتخب وزیر اعلی په حیثیت باندې چونکې وزیر اعلی د صوبې منتخب وزیر اعلی دی او چیف ایگزیکټیو دی نو مونږ هغه راغواړو. عدالت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغه په 22 جولای یا په 22 جولای باندې طلب کړی دی. د دې سره به یو خبره بله تاسو ته وکړم چې چونکې پولیس چې دي نو یا سی ټي ډي چې دی یا پولیس چې دي نو د هغوی اکسس دی د هغوی مختلفو ادارو ته اکسس دی لکه نادرا ته د هغوی اکسس کیدی شي اف بي آر ته د هغوی اکسس کیدی شي. نو په دغې سیزونو کې د هغوی آلریډي د دغه ادارو ته اکسس دی د خلکو ډیټا راویستی شي د خلکو سورس اف انکم ته د هغوی اکسس کیدی شي د خلکو ریونیو ته د هغوی اکسس کیدی شي چې دوی د کم ځای نه د دوی پیسې راځي
د دوی سره څونه پیسې دي، د دوی ایون دا چې بینک اکاونټس ته هم د دوی اکسس کو داسې نشي کېدی چې کني بینک اکاونټ ته دننه ورتي شي، خو بیا هم دومره ورته پته ده چې د دې کس سره مال څومره دی، د دې کس سره پیسې څومره دي، د دې کس په کم ځای دې څه کس سرګرمیانې څه دي. نو ظاهره خبره ده بیا په یو کس راګیرول یا یو کس را دغه کول دا د دې پولیسو ته بیا ډېره په اسانه باندې راګیرولی هم شي او په دغه طریقه باندې بیا د هغوی راګیرول، بیا د هغوی نه پیسې اخیستل یا ډیمانډ کول، دا بیا د دوی ته ډېره په اسانه باندې کیدی شي چې دغه کسان راګیر هم کړي او بیا د هغوی نه ډیمانډ هم وکړي. یو طرف ته کتونکو چې څنګه د صوبې حالات دي د وار اګینسټ ټیرریزم چې کوم دی، نو په هغې کې مختلف یو ملغوبه غونته کې جوړه شوې ده. په دغه ملغوبه کې ظاهره خبره د هر سړی د خپلې عهدې، د خپلې وردۍ، د خپلې محکمې استعمال چې کوم دی، نو هغه خو بیا خامخا خلک کوي. نو بیا په داسې حالاتو کې خامخا به هر سړی چې کوم دی لاس وهي، هر سړی به خپل د خپلې عهدې استعمال کوي. نو په داسې حالاتو کې به خامخا غلط استعمال هم کیږي. نو د دغې غلط استعمال دپاره به پولیس سی ټي ډي دغه ټولو ته به پکاري چې د خپلې محکمې نه دغه شانتې خلک چې کوم دی، نو هغه په خپله باندې سنګل آوټ کی، راوی باسي، او کو عدالت په اکشن اغستی دی نو چې عدالت ته هغه وښایي، یا ګنې په خپله باندې محکمانه کارواري ډسپلینري اکشن واخلي او دغه کسان چې کوم دی نو هغه راوباسي او د هغوی له هم سزا ورکړي. او بل طرف ته د خپلې محکمو د بدنامۍ سبب چې کوم خلک ګرځي، نو چې هغه په خپله د هغې خلاف اکشن واخلي.